أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. سورۃ مریم شروع ابتدا کې د زکریا علیہ السلام چې هغه کوم دعا کوله په پټه کوله نو هغې ته رحمت ووي، دارنګې د الله نه یې غوښته نو دا رحمت و. خپل عاجزي پیش کړه الله ته. الله رب العزت ولا زیر ورکو چې زوی به دې کېږي یحیی نوم به وي. مخکې د هغه نه د یحیی علیه السلام نه مخکې دا نوم موږ د چا نه دی ایښودی. زکریا علیه السلام نیټه علامت نخه وغوښته، الله ورته نخه وښوده. درې ورځې به خبرې نه کوي یا به خبرې نشي کولی، او ورځې شروع شوې خلکو ته وی چې تاسو د الله ذکر اذکار کوئ، تسبیح کوئ، سبا بیګا. هغه ورځې هم تېرې شوې. یحیی علیہ السلام پیدا شو، لوی شو، نو هغه ته هم حکم راغی. یحیی علیہ السلام هم پیغمبرو. الله وی پړوکوالی کې ورلا ما هوښیاروالی ورکړو، د مور و پلار تابعدارو. الله رب العزت د طرفنا ویل کېږي سلام دی په هغه باندې. په هغه ورځ کله چې پیدا شو، په کوم ورځ چې مړ کېدو، او بیا په کوم ورځ چې دوباره راپاسی به. بیا ورپسې تذکره کوي د مریم او د عیسی علیه السلام. مریم وا د خپل اهل نه مشرقي جانب ته جدا شوه. عام طور باندې خبره دا ده چې عبادت د پاره د زنانو ځان له زیونه وي، نو عبادت د پاره لاړه. په دې کې یو سړی راغی چې هغې نه پیژندو. هغه و جبرئیل علیہ السلام د سړي په شکل کې. نو د هغې خبرې یو بل سره وشوې. د ښځو ځای دی نو ته پکې څه کوې؟ نو هغه ورته وویل چې زه راغلی یم استازی یم د الله د طرف نه. دې دپاره چې تاله زیری درکم د هلک چې ستا به زوی کېږي. هغه په دغه باندې لا نوره زیاته په تعجب کې شوه چې داسې به څنګه کېږي چې سړي دی او واده نه کړی او د هغه د بچی پیدا کېږي. ورته وویلی شو چې الله رب العزت دا خبره کوي چې ما ته دا اسانه ده، زه به یې کوم. ګریوان کې پوکی وکړو او د هغې نه د هغې حمل پیدا شو. بیا د بچی کېدو تکلیف پې راغی. بیا د
یو طرف ته لاړه ارمان کوي چې کاش زه مخکې نه مړه وی چې دا مسله را باندې نه وی راغلی دارنګې خلکو ته به څه ویم دا ټولې خبرې وې تذکره راځي د هغې یا یحیی خذ الکتاب بقوه اے یحیی اونیسه کتاب په طاقت سره دا اونیسه په دې باندې عمل کوه دا خلکو ته رسوه وآتیناه الحکم صبیا ورکړو موږ هغه له هوښیاروالی په ډوکوالي کې وړوکوالي کې بعضې خلک ډېر هوښیاري واړی ډېر هوښیاري نو الله رب العزت دله هم هوښیاروالی ورکړو د الله بندګي به یې کوله یو پیر ورته وړو وې راځه چې لبې کوو وی منګه د لبو د پاره نه پیدا د لوی سړي په شانته د هوښیار سړي په شانته جواب ورکړي دا داغه الله وی ما ول هوښیارواله ورکړو وړوکوالي کې وحنانا من لدنا وزکاتا ورکړو منګه هغه رحمت عفت نرمی محبت ترس یو ول ورکړو من لدنا د خپل طرفنا وزکاتن او پاکی ورکړوا وکان تقیا و د متقی پرهیزګار وبرم بوالديه او د تابعدارو د مور پلار ولم یکن جبارا عاصیا او نو د زیاته کون کے نافرمان زیاته کون کے نو یو جباری یو عاصی یو دای چې حق نه مني عاصی دیته وي چې حق مني خو عمل نه کوي نایت نافرمان وي جبارن زیاته کوونکی نو دارنګې نو آغا داسې چې د چا حق نه منو عاصیان نافرمان نو د مور و پلار نافرمان نو زیاته کوونکی نو تابعداری پکار د مور و پلار ار څنګه چي دي خدی او کبد دی د مور و پلار تابعدار فرمانبردار دا بسړی اولاد داسې پکار دی دا الله رضا د پلار پر رضا کې ده د مور د قدمونو لاندې جنت ته دارنګه د مور او پلار حقونه دي لکه مخکې سورۃ بنی اسرائیل کې سبازي تذکرہ شي وا نو د مور او پلار حقونه دي نو دوو زینو کې بیا الله رب العزت وایي کدا مور او پلار دې شرک ترابلی نافرمانی ترابلی نو التب نزه د مور او پلار او د الله ټکراو راضی په خبره کې نو الته کې د مور او پلار خبره بنه منی ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما سورۃ عنکبوت کې امراضی سورۃ لقمان کې امراضی کدا مور او پلار دې گمراهی ترابلی شرک ته درابلی دا الله خلاف ته درابلی د ګناه کار ته درابلی نو بیا مرزا او حدیث کې راتلو د مور او پلار تابعداری کوا اگر کاغذ تا ته دا وای چې دا ټول مال خرج کا کور کې خزدا دا طلاق کا نو د مور او پلار خبره به منی لیکن بعضی او خيارواله پکاري کله کله مور او پلار مسلې جوړیږي د خواخې د انګور د دې خونه لګي دا خو د ازل نه نه لګېدلی چې مخکې نه ده لګېدلی نو خبره ورانه روانه ده
پکار ده چې دا خواخ اسخر د انګور ته د انګور په نظر باندې نه ګوري، د لور په نظر باندې ورته وګوري، او دا انګور خپل خواخ اسخر ته د مور و پلار په نظر باندې وګوري، مسله به ختم شي. لیکن دا ډیر کم ملاویږي چې انګور د خواخ اسخر د هغې حق داسې مني لکه څنګه چې د مور و پلار مني، او داسې خواخ اسخر چې هغه خپلې لور ته چې څنګه ګوري نو دغسې انګور ته وګوري، دا هم ډېرې کمې میلاویږي. نور اکثریت چې ګورې نو په نافرمانیانو دغه خبرو کې رواني، نو کله کله دغه قصه کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا خبره کوي نو دا هوښیار سړي ته کوي چې هلته کې دواړه هوښیار دي. واقعه د ابراهیم علیه السلام راتله. ابراهیم علیه السلام چې لاړ کور کې سوال جواب ورته پرېښودو چې دا چوکاټ دروازه دا دې بدله کا. اسماعیل علیه السلام نو چې کله راغی نو هغه ته څه پته ولګېده چې چل شوی دی، څوک راغلي دي، میلمانه راغلي وو. وی څوک راغلی وي داسې یو سړی راغلی و او دا سوال جواب یې وکړو، وی چې دا درشل دروازه دا بدله کا. وی ښه نه ته پته ولګېده چې دا زما پلار و. هغه ورته یې د هغه ځای نه ورته ویې ځه ته ازاد یې. د مور و پلار حقونه دي. نو برم بوالدی تابعدار فرمان بردار منون کې د مور و پلار. ولم یکن جبارن عاصی، او نبی دے جبار عاصی زیاتے کون کے نافرمان بنئی. وسلام علیہ یوم ولدا، او سلامتیا و پاغه باندې کله چې هغه پیدا شو. و یوم یموت، او کله چې دی مري. و یوم یبعث حیا، او کله چې بیا دوباره ژوند کیږي، دوباره راپورته کول کیږي ژوند دی. دا منځ دا خبره چې دا پکې د مرګ دا اول کې پیدا شو نو بیا به ژوندې پاتې کېږي دنیا کې، نو بیا به مري، نو چې مړ شو نو بیا به قیامت کې ژوندې را پاسي. منځ کې هم یو قسم ژوند دی، خو هغه ژوند باندې موږ نه پوهېږو څنګه دی. هلته کې هم ژوند شتي، خو هغه ژوند بل شان ژوند دی، زموږ په موږ نه لیدلی او نه په هغې باندې څه پوهېږو. د هغې څه داسې وضاحت چې هغه څنګه ژوند دی، هغه دا بدن خو دلته کې پروت دی، اج موږ ګورو هغه دغه شان پروت دی. نو کله به یې خاورې شي. انبیاء علیهم السلام باره کې قانون دا دی چې نه خاورې کېږي، نور د بل چا باره کې نشتی چې هغه نه خاورې کېږي. ګارنټي صرف د انبیاء علیهم السلام دا چې انبیاء علیهم السلام په خپلو دا خاوره چې ده نه هغه ته څه نشي ویلی، خوړی نشي، نه خاورې کېږي نه. بل سړی الله یې وغواړي نو روغ یې وساتي، او که الله یې نه غواړي نه ساتي. وسلام علیه یوم ولدا، کله چې دی پیدا شو، کله چې دی پیدا کړی شو نو په هغه ورځ هم په ده باندې سلامتیا وه. و یوم یموت، او کله چې دی به مري. و یوم یبعث حیا، او کله چې دی به دوباره راپورته کولی کېږي ژوند دی. واذکر فی الکتاب مریم، تذکرو کا دے خلقو تا پا دے کتاب کے دا مریم تذکرو کا آیتا علیہ السلام ویلیکی کی پیغمبر نه دا پلار دا زوی پیغمبر دیں، او پلار بارگی ہم راضی پیغمبرو عمران. نو واذکر فی الکتاب مریم، تذکرو کا دے خلقو تا پا دے کتاب کے دا مریم. اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، کلچے جدا شوا د خپل اہل نام مکانی شرقی تا، آغازے مکان تا چی آغا شرقی جانب کیو.
نصرانیان په هغې پسې ورپسې شو، نو هغې ته په بیت المقدس کې ځان له ځای خاص کو، هغې ته بیت الشرق وی، هغې ته یې مخ کوله په عبادت کې. یهودیانو هغې ځان له بل ځای پکې خاص کو، یو پکې بیت اللحم دی، بیت الشرق دی، یو پکې بیت الصخره دی. دا پکې خلکو ځان ځینې جوړ کړلي. زمونږ خو یوه کعبه ده، په هغې کې دا نشته چې دا ده چا ده او دا د چا ده، کم طرف ته به څوک به پکې یو څومره مذاهب واله چې راغلي نو هغه ټول دغه یو کعبه ده، بس اتفاق دی په دې کې. د هغوی په دغه یو بیت المقدسو په هغې کې اتفاق نه و، د یهودیانو د نصرانیانو. اذ انتبذت من اهلها، کله چې جدا شو د خپل اهل نه مکان شرقي ته. بعضې خلک وایي غسلخانې ته لاړه، غسلخانې خبره ښوندګي نه ښکاري. د ښځو دپاره جدا ځای، عبادت ځای، هغې ته جدا شوه. نو هغه ځای نه بیت الشرق ته جوړ کړو، هغه د عبادت ځای جوړ کړو. د بیت الخلا نه خو څوک یا د غسلخانې نه خو څوک عبادت خانه نه جوړوي. معلومیږي دا چې عبادت دپاره جدا شي ده. او ښځه چې عبادت کوي نو پکار دی چې هغه په جدا ځای کې کوي او هغه په پرده کې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل زما د دې جماعت نه د مسجد حرام، د مسجد نبوي نه، مدینه کې د مسجد نبوي نه د ښځې دپاره د دې خپل کور غوره دی. په کور کې بیا ګڼ ځایونه دي، یو طرف ته غولی دی، بل طرف ته منډو دی، نو بل طرف ته کمره ده. نو کم چې دا چاردیوارۍ کې دننه دی نو دا بهتر دی د مسجد نبوي نه. او مسجد نبوي کې مونځ به کوې په چا پسې؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې به مونځ کوې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په ما پسې د دغې ښځې مونځ کولو نه بهتر دا ده، د مسجد نبوي نه بهتر دا ده چې دا په خپل کور کې مونځ وکړي. بیا په کور کې چې کوم دا بهر ځای دی د دې نه بهتر ولا دا ده چې دا د په دننه کوټه کې مونځ وکړي. دننه کوټه ولا زیاته بهتره ده. کله کله بعضې خلک زنانه ودرېږي غرمه دی په دې ورځو کې غرمو ته مونځ کوي، کولی شي څه مسله پکې نشته. لیکن پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د جماعت نه ولا کور غوره دی، د کور د دننه د کور نه چې کوم بهر ځای دی د هغې نه ولا دننه کوټه غوره ده، دننه کمره ولا غوره ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغسې وایي. نو که بهر کوي کولی شي خپل ثواب لږ کمی جوړ کم دي. فاتخذت من دونهم حجابا، نو وینیو د خلکو نه یو پرده، خلکو نه پرده ونیوه لاړه. نو هلته کې عبادت خانې دپاره جدا شي ده. فارسلنا الیها روحنا، نو راولېږه موږ هغې ته د خپل طرف نه روح څه دی؟ جبریل علیه السلام. فتمثل لها بشرا سویا، نو متشکل شو هغې ته بشر برابر. یو ته دا معلومیږي چې ملائک هغه خپل شکلونه بدلولی شي، جنات یې هغه خپل شکلونه بدلولی شي. نو په اصلي شکل کې راغلی وی نو دی به یې نه ولیدلی، بیا به نه ښکارېده، ځکه چې اصلي شکل کې جنات دي هغه هم نه ښکاري، او اصلي شکل کې ملائک دي هغه هم نه ښکاري. نو بشر جوړ شو، انسان په شکل باندې راغی. نو سوئی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. دلته کې هغه نه پیژني مریم، جبرئیل علیہ السلام یې ونه پیژندو. نو څه ورته وایي؟ انی اعوذ بالرحمن، یقینا زه پناه حاصلوم په رحمان ذات سره ستانه. ان کنت تقیا، اگر که یې ته متقی، اگر که ته متقی پرهیزګار خو زه پناه غواړم په تا ستانه. دلته یو خبر دا ده، ان کنت تقیا څوک وایي
इन कुंत तकिया कि ये तो उखियार सड़े इन लड़के के दीजिए इस चल के दा खुद खजु जैद है बाजी ज़ूनों के जुमातुन के द खजु द पार जान जुदा से जोड़ कड़ी नाल तो सड़े नहीं शीतले कम चे मांजर टेम दे मांजर पर टेम के चलते के जनाना पकी थी उन्हें शीतले जना तिलाड़ी शी बस उगजीन तलेशी दा जैद जनानो द पारा खास थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम यो दरवाज़ा खास कड़े व जनानो द पारा बाबुन निसा व तो यल इश्ते वसुमते नोस पे खलक सड़ी पिमजी खजी पिमजी वो कल चे द खजो ज़ियारत द पारा द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द कबर द रोज़े द ज़ियारत द पारा सलाम द पारा राजी नाग जनानो नबिया आगाज़ बंदी आगे बाएँ सिर्फ ब्या जनाना जी सिर्फ भी निशित ले नो बाज़े सहाबो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दाद जनानो दरवाज़ा दा पदे बाएँ बना राजी नो कल चागन नौ सोक पके स्टेन द सर जनाना स्टेन आए मल शो खुपाग दरवाज़ा बाएँ ऐलान रखा सहाबा बाजी दासियों दुनिया ने लाड़ रुस्खत शो आगा खबरम पाते नशवा लेकिन बाग दरवाज़ा बाने ब्या मा कदम के न हुई क़ाल इन्नी आऊज़ु बिर्रहमानि मिनका वे यकीनन ज़ पनाह हासिलों पर रहमान ज़ात सरस्ताना इन कुंत तक़िया अगर कि ये तो मुत्तकी अगर कि ये तो परहेज़गार कलो इन कुंत तक़िया ना वगैरह तक़ी इनका तो मुत्तकी और गैर मुत्तकी हर सची मन किताबों की खबर रखी वह कल कला यो शेदासी चागा खनई नाग जिक्र न की दानुम में ख्वाखना दे गैर तक़ीदा विदान जिक्र को अगर चे मुराद पकिए दे इन कुंत तक़िया तम मुत्तकी का गैर मुत्तकी तम मुत्तकी का नाफरमान आसी गुनागार ओखियार का कमकल अर्सशी और पनाह हासिलों पता सरा पनाह हासिलों स्थान अल्लाह सरा क़ाल इन्नमा अना रसूल रब्बिक जिब्रील अलैहिस्सलाम बज़ेवद रद वतो इन्नमा अना रसूल रब्बिक यकीनन ज़खोर अस्ताज़ एमस्ताद रब द तरफ नराले गले शेवे ले आहबल के गुलामन ज़किया दे पारा ची दरकम ताला दरकम नावर कोले शिजो माजी वही वाली दा जिब्रील अलैहिस्सलाम चे बची और कोले शिनो प्लान के बाबा इन्हीं चोर कोले सो ना आहबल की दा वर्कवल नदी ले आहबल की दपार दे चे ताता ज़ेर दरकम चे अल्लाह ताला अलग दर के पाकीज़ा सिर्फ खबर दरकवलनी ले आहबल की खबर दरकम ताला द दरकवलो द अलग ताला पाक क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलाम वे संग के देश दमा पारालक वलम यमससनी बशर हाल दादे चिन दे रसिदले माते इसियो बशर माता न देरा रसिदले पनी काबाने वलमा को बगिया उन्हें मजबत कारा दादव तरीक़ों बाने आम तौर बाने बची की न या कोई निकाह कड़ई हक हालाल और या ये बदकार नजब बदकार हमने माँ और निकाह में न दे कड़े क़ाल कज़ालिक जिब्रील अलैहिस्सलाम तो दग रंगे बैत क़ाल रब्बु के स्तारबदा सिविली हुआ अलैया हय्यन दा कार दे माँ बनी आसान वले न जालहु आयातल लिन्नास दे पारा ची उगरजो मंगा दा न खदा पारा दखल को रहमतम मिन्ना दा बरहमती समंग द तरफना व काना अमरम मक़ज़िया व खबर दा अल्लाह दकड़े शिवी दा अल्लाह फैसला अकड़े शिवी दा न बल कि वही चे पुके उको दागे पर गिरेवान के पुके उको जो पुके उको न फहमलत हो फंतबज़त भी मकानन क़सिया न बोझ उचत को हमल उचत को उम्मीद पैदाश फंतबज़त भी मकानन क़सिया
نو جدا شوا په هغه سره په دې حمل سره په دې امید سره مکان قصیه لري زیتا لري مکان ته لاړه. ولې دغه وخت بیا د پردي نو پرده پکاري. فحملته فانتبذت به مکان قصیه بوج اوچت کړل نو بوج امید اوچت کړل دا امید سمرو مختلف اقوال پکې دي سو یو سو بل سو کوئی اتم میاشتې وي سو کوئی شپږ میاشتې وي سو پکې سو یو سو کوئی نه سو ورځې وي سو وینا دغه وخت باندې چې کله دا خبره اوشوا پکې اوشو بس حمل پیدا شو امید پیدا شو او بس ورپسې د بچی د پیدا کېدو وخت شو. خبره بیا رستو ده بیا سبا شي بل ورځ شي ان شاء الله. یا یحیی خذ الکتاب بقوه اے یحیی انسا کتاب په طاقت باندې و اتیناه الحکم صبیا او ورکړو موږ هغه له خيار والے پړکوالي وحنانا من لدنا وزکاتا او ورکړو موږ هغه د خپل طرفنا عفت رحمت ورکړو نرمی ورکړو ترس ورکړو وزکاتا او پاکی ورکړو وکانه تقیا و دې متقی پرهیزګار وبرم بوالدیه او دې نیکو کارو دې تابعدارو فرمان بردارو د خپل مور پلار ولم یکن جبار ناسیا او نو دې زیاته کوونکې نو دې حق نه منونکې چې حق نه مني داسې نو عاصیا نو نافرمان نو جبار نو عاصی نو وسلام علیه سلامت یاو په دبانې او مولدا کله چې پیدا کړی شو و یوم یموت کله چې دمری و یوم یبعث حیا او کله چې بیا دوباره راپورته کولای کیږي د ژوند ده. واذکر فی الکتاب مریم او تذکرو کا د خلکو ته په دې کتاب کې د مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا کله چې جدا شوا د خپل اهل نام مکان شرقی تا فتخذت من دونهم حجابا وینو د خلقنا یو پردا فارسلنا الیها روحنا نو اولګه منګه اغه ته خپل طرف نه روح فتمثل لها بشرا سویا نو برابر شو هغه متشکل شو هغه ته بشر برابر. قالت انی اعوذ بالرحمن وی هغه یقینا پناهی غواړم پناهی حاصلوم پر رحمان ذات سرستانه ان كنت تقیا اگر کئ ته متقی پرهیزگار یا ان كنت تقیا ک ته متقی او کنای. قال انما انا رسول ربک جبرئیل علیہ السلام تو یقینا زغه استاد هم استاد رب د طرف نه لیا بلکی غلامن زکیہ راغل ما دې د پاره چې در کم تعالی زیره د الک پاکیزا. قالت ان یکون لی غلام اوی وی څنګه کې دې چې زما د پاره الک زما پاره زوی ولم یمسسنی بشر حال دا دې چې نه رسیدلې ما ته هیڅ بشر ولم اكو بغیا او نه مزبت کارا. قال كذلك جبرئیل علیہ السلام ته دغه رنگي بیتو قال ربک استرب داسی ویلی هو علی حین دا کار دې ما باندې آسان ولنجعله آیه للناس دې لپاره چې وګرځو مونږه دا نه خد پاره د خلکو او رحمت به زمنګ د طرفنا وکانا امر مغزیا او کار دا الله دې کړې شوی الله چې کوم فیصله کړل نو دا کړې شوی دا خبره شوی دا خلاص شي دا بده کې د بل چا رضا وس نه چلیږي او دا خبره د الله دا به دغه سکیږي. دا خرق عادت په تور باندې یو خبره وا دیتا معجزه وی. عیسی علیہ السلام پیدائش هغه ځان لام مستقل مسله ده په دې باندې. عیسی علیہ السلام الله پیدا کو بغیر د پلار نه پیدا کو و الله رب العزت قرآن کریم کې خپل کتاب کې داغه تذکرہ موکړه. دا نه جوز په دې وخت کې په دې زمانہ کې یو سړی و پیدا شي یو خزه بوې نه زما امید پیدا شوه ده او دا الله دغه سي پیدا کړل لکه څنګه چې عیسی علیہ السلام پیدا کړل دا به نه منل کیږي. دا صرف داغه سره خاصونه داغه تذکرہ الله رب العزت دا هغه په جواب انیم کې بلوز راضي ان شاء الله. فحملته ناغه بوج اوچت کو امید اوچت کا
फंतबज़त बिही मकान क़सिया नु जुदा शुआ पाग सरा मकान लरेता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुला कुरान सुन्नत बांधे अमल को तौफीक राखी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।